کې خبره وکړه هغه دا ټولې مسلې چې کوم دی مطلب دا دی وچاڼ کړې او ټولې مسلې چې کوم دی مطلب دا دی په موجوده وخت کې او په موجوده حالاتو کې چې کوم موږ ته راپېښې دي هغې نشاندهي هغه وکړه. نو زما په خیال د دې نه نور زیات په هغې باندې بحث کول هغه چې کوم دی نه دي پکار. موږ ټول چې کوم دی مکمل د هغې تایید کوو د هغې مرسته کوو او د هغې دپاره چې څه وخت ضرورت انشاءالله بیا استقام به چې کوم دی موږ کوشش کوو چې هغې دپاره راغونډېږو او د هغې دپاره اواز پورته کوو. باقي بدقسمتي زموږ دا ده چې دا خو زموږ په نصیب کې لیکلې ده چې ستا خبره زموږ سیند دی زموږ ټانک دی خو موږ د خپل کور له باجري نشو راوړی حکومت په ټیکس لګوي. زموږ ځنګل دی خو اختیار زموږ نه دی. موږ ته د کور دپاره چې کوم دی د سیزلو دپاره لرګی نشو راوړی. موږ ته د کور د دروازې دپاره ځانه لرګی نشو راوړی. سلیپر نشو راوړی. په هغې پابندي ده. زمرود دي اختیار د بل دی. زموږ ځوانان چې کوم دی د عربو د په صحراګانو کې مزدورۍ لځي او په خپل ملک او په خپل وطن کې ورته روزګار نشته. زمونږ سیند دی زمونږ اوبه دي خو زمونږ په کورونو کې چې کوم دی د څښو دپاره اوبه نشته. نو دا بنیادي خبره دا ده بدقسمتي دا ده چې د سټیټ او د ریاست او د حکومتونه د خپلو خلکو ته په دې سهولتونو ورکولو کې ناکامه شوي دي. خو زه یوه خبره کوم عزتمندو چې ډېرې مسلې په سیاستو باندې او په سیاسي پارټو باندې نه حل کېږي. د ټولو مسلو د حل کولو دپاره بنیادي خبره دا ده چې داسې یو پلیټفارم داسې یو موجود دغه قومي جرګه چې په هغې کې د هرې سیاسي پارټۍ مشر ټیک ته سیاست په خپل ځای زموږ دپاره ډېر محترم په دې بنیاد دی چې زموږ ډېر قومي مسایل او د وطن په حواله باندې به زموږ مسلې موږ په سیاسي پارټو باندې حل کوو. خو دا ده چې خپل علاقایي مسلې چې دي هغه بغیر د دې جرګو نه نه کېږي چې په هغې کې د هر سیاسي پارټۍ مشر د هر سیاسي پارټۍ ملګری که کشر یې او که مشر یې چې موږ راغونډ شو خپله جرګو وکړو او د خپلې خبرې تپوس وکړو. نو زما په خیال دا جرګه مضبوطول غواړي دا مخکې په وړاندې به وغواړي او دا ټول سواد ته رسول غواړي. نو همدغسې به چې کوم دی موږ د دې خپلو مشکلاتو او تکلیفونو نه خلاصېږو. خو زه یوه خبره دا هم کوم لکه د ټولو خلکو فریاد وکړو چې یاره مطلب دا دی وروره دا سواد خو چې کوم دی چا فتح کړی نه دی دا کشمیر نه دی چې فتح شوی دی. ټیک ته طالبان راغلي په څه طریقه راغلي په کومه طریقه راغلي بیا څنګه لاړو چا راوستي چا دا کار کړی خو د هغې مقصد خو نه دی چې یاره دا سواد چې کوم دی دا قابضین په دې باندې دغه شوي دي چې روز به په هره ځمکه باندې چې کوم دی خلکو سیکشن فور یې لګوم زه به چې کوم دی ایکسپریس وی جوړوم د خلکو د مزاج خلاف به یې جوړوم په ځای د دې چې د سیند په منځ کې جوړ کړم او د سواد ته د خلکو ته نور ځمکه په ټانګونو کې راوځي هغه چې کوم دی د خلکو په روز ځمکو باندې جوړوم. که زه چې کوم دی د فوج کسان چې کوم دی په آبادو کې پاتې کېږي د خلکو په کورونو کې اوسېږي په سکولونو کې اوسېږي په سرکاري وطنو کې اوسېږي که په دې په ځای باندې دوی په هوټلونو ځانه په کرایه باندې اخیستی په هغې کې پاتې کېدل زما په خیال د قوم ته به هغه تکلیف او مشکلات مخې ته نه راتلو. خو زه یوه خبره کوم په کار دا ده چې په کولو وګونو باندې مطلب دا دی دغه ادارې او دغه خلک دا خبره وایي چې په چوران مې کې موږ د سواد د سټیټ خلک یو موږ د ریاست خلک یو موږ د دستي فیصلې کولو او د دستي خبرو کولو عادت یو ځکه چې زموږ به د لسو پیسو د یوې روپۍ په اشته په درخواست باندې چې کوم دی مطلب دا دی په وخت کې د ریاست سټیټ باچا چې کوم دی زموږ خبره پیسه کولو ختمېده به که حقه به که نه حقه به ډېرې په حقې وې خو که غلطه به وشو که ښه به وشو ختمه به شوه. خو چې کله پاکستان شو او په عدالتونو کې انصاف ختم شو او دوی کې شروع کو او نکاح ته ورسېد او مطلب په کلونو چې کوم دی کې سنت له په تاڼو کې چې کوم دی د تاڼو حالت دا چې په تاڼه کې چې کوم دی بدماشان غونډګان چې څه خلکو دغو راجو شریف سړی چې په تاڼې ته لاړ پای کې به چې کوم دی شریف سړي ته په تاڼه کې د ناستې ځای نه میلاوېده نو په خلکو کې چې کوم دی بېچیني پیدا شوه او چې بېچیني پیدا شوه نو بیا د نفاذ شریعت په شکل کې او د شریعت او د اسلام په نوم کې ځکه چې موږ پښتانه یو مسلمانانو د دین سره او د اسلام سره مینه لرو د هغې نه چې کوم دی بیا هغه خلکو فایده واخیسته او د دې علاقې نه چې کوم دی په موږ باندې په دې تېرو حالاتو کې کوم حالات رالو یا په موږ باندې څه تېر شو نو هغه ستاسو د مخې دي. نو پکار دا ده زما پکار دی چې لپاره موږ ځان بیدار وساتو. اوس خبر دا ده چې موږ د پولیسو نه ځان نشو خلاصولی د موږ سواد خلک ساده خلک دی بل قانون منونکي خلک دی. نو که مثال په طور دا فوج دا هم زمونږ فوج دی زه خبره کوم دا فوج د چا نه جوړ دی دا د دې وطن جوړ دی په دې کې زمونږ بچي دي په دې کې زمونږ وروڼه دي دا زمونږ د دې خاورې زمونږ د دې سرحداتو د حفاظت لپاره دی موږ د دې احترام کوو. خو دا پکار دا ده چې مطلب دا د دوی په خپلو حدودو کې په خپله دایره کې دننه او اوسېږي او داسې کار نه کوي چې دا قوم په ځان پسې راپاسي او بل وکړي او مطلب دا د خلک راپاسي. نو پکار دا ده چې دغه احتیاط دی کوي. خو د هغې دپاره پکار دا ده چې بعثت قوم موږ په ځان کې اتفاق پیدا کړو په ځان کې اتحاد پیدا کړو خپل روبلي جوړه کړو خپله جرګه جوړه کړو او دا ډېرې مسلې چې کوم دی حقیقت دا دی چې د هغې دپاره د جرګې نه لوی ښه پلیټفارم بل نشته او پکار دا چې د هغې کې موږ داسې یو کوشش وکړو روان کړو مطلب د په هغه طریقه باندې دا پروګرام مخکې بوځو. نو زه
او بعثت د سواد د قومي جرګې د نماینده وم او بهرحال سیاسي پارټۍ خو ضرورت نشته، خو د عوامي نیشنل پارټۍ نمایندګي په دې ځای کې کوم راغلی ما، نو بالکل موږ ستاسو د هرې خبرې چې کوم دی مرسته کوو او په هره قومي مسله باندې. نن چې کوم دی وایي کټ ګاډي بندوم د خلکو ذریعې بندوي د روزګار، نن ماته د باجرې په شګه باندې چې کوم دی ټیکس لګوي، نن په یو شکل کې ټیکس دی لکه څنګه چې زموږ یو خبره وکړه چې یاره موږ وایو موږ ټیکس نه ورکوو، د بجلۍ په بل کې چې کوم دی زموږ نه جي ایس ټي د ټیکس په شکل کې کټ کېږي. دا ټولې خبرې دا دي چې دا وار په وار باندې مطلب دا دی دا خبرې کوي او چې بیا ونی شي بیا رابسې یو دم والا راولېږي و یار ته لاړ شه دمې کا چې دا خلک بیا هغه شان دي که مطلب دا دی څه فرق پکې راغلی دی. یو خو د خدای په خاطر دا وکړئ چې مطلب دا دی د خپل خلک پوه کړئ چې یاره په دې خبرو باندې په آینده وخت کې نه دوکه کېږي او مطلب دا دی دغه طرف ځکه چې سبا به راسره لبه د طالبانو په شکل کې راسره لبه وکړه، د فضل الله په شکل کې راسره یو لبه وکړه او تاسو په دې تېر سواد په دې حالاتو وکړه چې یاره زمونږ ښه خاندانونه زمونږ حجرې ورانې شوې، زمونږ جوماتونه وران شو، زمونږ په جنازو کې ډزې وشوې، دا په کوم حال باندې چې کوم دی زمونږ د سواد د خلکو سره دا حالات په موږ باندې راغلي دي. د خدای په خاطر آینده دپاره چې کوم دی د دې دپاره ځان تیار کړئ، ځان پوه کړئ او دا د هغې حل هم دا دی چې سیاسي پارټیانې په خپل د هر سړي خپله سیاسي پارټي شته، خپله نظریه شته، اب هم کوو ځکه چې هغه هم د دې وخت او د دې حالاتو ضرورت دی. خو قومي جرګه چې کوم دی د سواد د مسلو دپاره د علاقې د مسلو دپاره د ټولو نه بنیادي ضرورت دی او مطلب دا دی چې ډېره توقعیت او فوقیت ورکول غواړي. نور مشران دي هغوی به خبره کوي، خو زه صرف د دې دپاره راپاڅېدم چې یاره زه د دې ملګرو شکریا ادا کوم او چې ستاسو څه خبره دا جرګه مخکې به وایي د جرګې مټې مضبوطول انشاءالله د هغې دپاره مونږ په شریکه باندې دغه وکړو. ډېره مهرباني، ډېره مننه دي.